ګرانو ملګرو په پېښور کې نن دوه واقعات د قتل شوي دي. یو خو ډېره زیاته غټه واقعه ده، په یو کې 15 کسان مړه دي او 4 کسان زخمیان دي. دغسې بله واقعه کې چې کوم دی هغې کې یو کس مړه دی. د ټولو واقعاتو تفصیل دلته درکوو. د پیلنۍ واقعه چې کوم دا د پشتخرې تاڼې په حدود کینال روډ اکیډمي ټاون کې شوې ده. دلته د سپینې وړۍ اوسېدونکي حاجي واحد دی، د هغې کونډې چې کوم دی هغې رپورټ درج کړی دی او پشتخرې تاڼې پولیس ته یې ویلي دي چې دا د خپل زوی ذوالقرنین عرف بابا، نور د دې رشته داران دي اسرار، عبدالرحمن او جواد ولد تسلیم. وایي دې سره دا زنانه وایي چې یاره په سواتو پاټک کې دې څوک رشته دارانو کې څه فوتګي شوې وه، هغې دوه نه دي واپس په خپل ګاډي کې را روان وو. دې زنانه ویلي دي کله چې دې د اکیډمۍ پل ته را رسېدلي دي نو دې دعوه کړې ده په ملزمانو اسلام، هدایت، صبور او نور الهي باندې. وایي دا 4 کسان چې دي دوی زموږ په دې ګاډي باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې یو خو د دې زنانه دا زوی چې کوم دی ذوالقرنین عرف بابا دا مړ دی او نور د دې رشته دارانو کې یو جواد ولد تسلیم زخمی دی او نور چې دغه ځای کې په دې واقعه کې کوم مړه دي نو هغې کې د اجاز ولد امین، راجولی ولد رحمان ولی سکن افغانستان، اسرار ولد یونس او نصیر ولد احمد ولی سکنا چترال. ټوټل په دې کې دا 15 کسان مړه دي او فخریار ولد موسم، جواد ولد تسلیم او اعزاز ولد پرویز دا پکې زخمیان دي. ملزمان چې کوم دي هغه بیا د موقع نه تللی دي. پولیس د دې ملزمانو خلاف د قتل او د اقدام قتل اف ای آر درج کړی دی. دې زنانه پولیس ته ویلي چې دی او د ملزمانو په خپلو کې سابقه دښمني را روانه ده. د علاقې د خلکو وینا دا ده چې دا دواړه فریقین په خپلو کې رشته داران دي. د دې د ډېر وخت نه پس جیداد تنازع باندې د دښمني را روانه ده. د دواړو طرفونو نه په دې کې مخکې مړي شوي دي. اوس هم یو څو میاشتې پهله دا کوم هلک چې نن مړ دی د تره او پلار چې کوم دی هغه هم په دې دښمنۍ کې قتل شوي. دغسې دغه بل فریق نه په دې کې مړي شوي دي. نو الله دې رحم وکړي. دا څنګه چې ما وی رشته داران دي او د دې دونه ښه تعلق به هغه د څه لالچ جیداد په وجه باندې دونه حد ته ورسېدو. الله دې وکړي زموږ به دا دعا کوو چې الله څونه دښمنیانې دي الله دې دا ختمې کړي، الله دې ټولو خلکو روغ وکړي او الله دې په دې زموږ په دې ملک کې امن راولي. څنګه چې ما تاسو وی دویم واقع هم شوی و د قتل، نو دویمه د قتل واقع چې کوم ده هغه د میچنګیر تاڼې په حدود کوچي آباد کې شوې ده درمنګو کې. دلته علمزیب ولد خان بادر سکنا فارس کالوني د رپورټ درج کړی دی او د میچنګیر تاڼې پولیس ته ویلي دي چې یاره د رور دی بلال مطلب ناسکه رور دی بلال. وی دا په کور کې یوازې په دې اوسېږي په کوچي آباد کې دا بلال. د کور والا ټول تلي ورسک ته او دا بلال کور کې یوازې او د شپې نامعلوم کسان راغلي دي. دا بلال وجلی دی او ملزمان تښتېدلي دي. پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. دې مودې پولیس ته ویلي دي چې دا بلال کم دی د به آیس هم څکل نورې نشې به هم کولې، خو اوس پته نه لګي چې دا چا قتل کړی دی. پولیس وایي د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاشي شروع کړی دی.